دا خو نو د شوق دغه دی د قرآن مجید سره مینه محبت او شوق دا شوق سړی مخ ته بیایي. نو د قرآن مجید سره زما د کوچنیوالي ډېر شوق و، چونکې هغه وخت زمینه نه وه مساعده، ډېر د هر شی کمی و، مالی لحاظ کمی و، دغه رقم د دې شي کمی و چې اوس یو تلاوت ته اورې د اورېدلو زمینه نه وله. نو دغسې د کیسټانو دور و، د ټیپو دور و، نو دغه تلاوتونه د مصري قراو د حرمینو تلاوتونه هغه مې اورېدل، ډېر شوق مې ورسره و. نو بیا الله تبارک وتعالی مزید توفیق راکړي چې دې لاین ته راغلم او بیا په دا لاین کې را شروع او دا خدمت کوو. نو د هغه وخت ډېر د هر شي کمی و، ما مخکې درته وویله چې په هغه وخت کې د تلاوت د اورېدلو ترتیب نه و، او بیا په خصوصا په دا وطن کوټه کې ډېر د دې شي یو کمی و. په جامعه تجوید القرآن کې زه ولمه، هلته بیا د تجوید اسباق وله. نو حضرت مولانا قاری محمود الحسن صاحب نور الله مرقده، هغه زموږ استاذ حضرت مولانا قاری فضل حق حقانی صاحب مد ظله العالی، الله تبارک وتعالی دې ژوند ورکړي مزید. نو د دوی محنت و، د دوی شفقت و چې ما ته دا دې ځای ته زه راورسولم. او خصوصا بیا د حضرت قاری فضل حق حقانی صاحب د هغه شفقت و چې هغه دا محافل بنیاد هم په کوټه کې د کښېښول، د تجوید د اسباقو سره سره د ډېر په دا محافلو کې، یعنی ډېر اوس چې په دا کوټه کې هر څوک په محفل کې د محفل تلاوت کوي، هغه زه وایم چې بنیاد یې دی شی دی. محافل په دا کوټه کې هېچا هم نه پېژندل. نو یو چا به چې د تلاوت کولو شوق به یې درلودی، هغه ته به دا زمینه نه وه مساعده. نو حضرت قاری صاحب الله تبارک وتعالی دې مزید توفیق هم ورکړي، نو ده به دغه د محافلو سلسله یو څو ملګري به یې راجمع کړي وه، دغه کسانان چې هغه تلاوت شوق لري، تلاوت کوي، د هغوی دپاره داسې زمینه جوړه کړله. نو مزید الله تبارک وتعالی دا سلسله پر مخ بوتلله. په دغه وجه باندې نو زما هم شوق پیدا سو چې زه دا تلاوت وکړم. نو په داسې محافلو کې ماته زمینه مساعده سوله، نو زه الله تبارک وتعالی دې شي ته دې مقام ته راوستم. نو چونکې قرآن مجید عربي کلام دی د الله تبارک وتعالی، نو دا خو یو داسې شی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا القرآن بلحون العرب، د عربو په لهجه باندې و اصواتها، د هغوی په اوازو باندې. نو دغه اواز و دغه لهجه، موږ خو عجم خلک یو، نو دغه عجم یې څنګه ووایي؟ نو په عربي د هغه دپاره سماعت ضروري دی. نو چونکې هغه وخت د کیسټ دور و، په کیسټانو کې مو اورېدل. نو بیا چې برای راست دې شي ته راغلو، دغه خلک چې برای راست دلته خلکو ولیدل، نو مزید ډېر شوق د هر چا ورسره پیدا سو. د دې محافلو د انعقاد مقصد و غرض دا دی چې دغه زموږ نوجوانان، دا زموږ قرای کرام دا دغه واوري او دغه لهجه خپله کړي چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث باندې عمل وسي، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. چونکې موږ عجم خلک یو، نو دې شي ته ضرورت لرو. نو دغه ضرورت د پوره کولو دپاره دا محافل موږ کوو، دا غرض و مقصد دی، بل هېڅ غرض نشته.
د دې غرض او مقصد خو هم دغه دی چې داسې محافل موږ جوړ کړو، نو په داسې محافلو کې دغه ملګري راجمع سي. د جماعت مقصد هم دغه دی چې دا ملګري راجمع سي، په مشوره باندې کار وسي. هغه مشوره باندې الله تبارک وتعالی هم دغه فرمایي چې په دا مشوره کې چې دی هر څه چې تاسو کوئ په هغه کې مشوره کوئ، وشاورهم فی الامر. نو د دې مقصد و غرض د دې جماعت هم دغه دی چې هر سړی راجمع سي، په مشورې باندې دغه شی مخته بوځي. دا غرض و مقصد. کردار خو نو دغه دی چې ډېر دغه د دې په وجه باندې، د دې محافلو په وجه باندې، د دې جماعت په وجه باندې ډېر نوجوانان، ډېر قرای کرام دې ته راغلي دي او دغه غرض و مقصد دی. نو اوس په کوټه کې ډېر داسې قرای کرام دي چې هغه د دغه په وجه باندې مخته تللي دي، په عالمي مسابقاتو کې هم شرکت کړی دی، دا کردار یې کړی دی. چونکې په کوټه کې د دې فن دپاره یو مستقله شعبه نه وله، اداره نه وله، نو مزید دغه فن خو په هر مدرسه کې ضرورت یې و، هلته و، لیکن هغه غرض و مقصد نه په پوره کېدی. نو دغه جامعه طیبه مرکزیه دارالتجوید والقراءات چې دلته په کوټه کې انعقاد وسو، د دې خو ډېر فواید هم وسولې، فایدې هم لري. او دغه جامعه صرف او صرف د تجوید او د قراءتو مرکز دی. نو د دې ډېرې فواید دي. الله تبارک وتعالی دې مزید قاري صاحب ته توفیق ورکړي چې دا پر مخه بوځي. او د خلکو څخه هم دا خواهش دی چې د دې جامعې سره مکمل تعاون وکړي چې دغه فن چونکې نه هونه کې برابر، نو په دا وجه باندې دا فن ته ترویج ورکړي. نو د عوامو څخه هم گزارش دی چې دې ته توجه ورکړي او د دې سره مالی معاونت وکړي چې دا فن نور پر مخ روان سي.